یو صحابي وایي حضور پاک مونږ کره میلمه شو ما وله ګډ چیلی لال غوښې وخوړېد ملګرو ته وایي دا هډوکي دلته راغونډ کړئ ما ته بل خوا به نه غورځوئ چې غوښې وخوړې پخوا به په درستخان هغې روټۍ خوړه دا د میزونو رواج نو ټول هډوکي ورته راغونډ کړل صحابي وایي قسم دی حضور پاک په لاس مبارک کېښود واپس دې خدای چیلی جوړ کړ او څه نظربندي نه وه چې هغه وخت سره چیلې مونږ لیده او بیا نه لیده نه هغه بیا مونږ کره ډېر عمر و ښه بوډا شو او بیا په خپل مرګ چې پرېوته نو بیا مو ذبحه کالاله دا معجزه نه زه اوس ته د هډوکو نه واپس چیلې جوړ کړه یو صحابي وي په یو سفر کې روانو خلک د حدیبیې سفر غونډ غونډ کېدل رسول الله مبارک سره یو جام پروت و د څرمنې رکوه ورته وي په عربی کې او خلک غونډ غونډ کېږي وي دا خلک ولې غونډ غونډ کېږي وی صاحب اوبه نشته څاروي هم ته ګیري انسانانه الا ما فی رکوته الیس معنا ماء اوبه مونږ سره نشته او هغې کې را خپل لاس مبارک کېښود صحابي قسم دی ما ته ښکارېده چې د حضور پاک د دې ګروتونو په میانځ کې اوبه داسې را خوټ کېدلې که امثال العیون لکه چینې چې را خوټ کېږي ټولو صحابه وسکلې څاروو وسکلې مشکونه یې ترې ډک کړل دې ته معجزه نو وروڼو قرآن شریف د حضور پاک معجزه ده د معجزې په شان کار څوک نشي کولی نه څوک مثال پیش کولی شي تاسو دې ته وګورئ د حضور پاک زمانې نه اوسه پورې دا دې ګوره یوازې عرب نه عجم په لکونو تعداد کې نه په کروڑونو تعداد کې د قرآن شریف حافظان دي ښځې د قرآن شریف حافظانې دي ما له مخکې ورځو کې د بلوچستان نه یو څو کسان رالل یو قاري صاحب دی زما دوست دی ما ته دا زما بچی حافظ دی یو بوټی امتحان ته واله مې ته څه امتحان ته والم وی ده نه تپوس وکړه چې د دې صفحې په سر کم آیات دی او اخر کې کم دی خو 12 کرښو والا قرآن شریف هغه راوله نو ما سره اتفاقا په دې موبایل کې د 12 کرښو قرآن شریف عقل ته یې ماشوم درو مې بچی وایه دا 87 صفحه ده مثلا د دې لومبی آیت وایه په خدای فر یې شروع بل مې ورته راواړو اخوا دې خوا یو ځای بل ځای مې دې صفحې اخري آیت وایي فورا یې ووایي میرا دې بلې صفحې راواړه اول وایه فورا بې سوچه میرا دې صرفې اخري وایه فورا یې ووایي یاره داسې یو 10-12 ځایه ورته ما ګډې وډې صفحې راواړولې مې د دې صفحې وړومبی آیت وایي فر یو شه اخري وایه فر یا خدای پاک د بلې صفحې اخري وایه فر ما وی راشه وګورئ د رسول الله مبارک قرآن شریف کې پې نازل دی معجزې ته دلته اوس وګورئ پر غټ کتاب درون راشه وګورئ چې عجم او عرب یو شان لګیا دي مینه ورکوي محبت ورکوي ورسره او حافظان جوړېږي ماشومان مونځ مې کوه یو ځای کې سوره یوسف تلاوت مې کوه یو آیت کې مانه لږه غلطي وشوه او زه پې پوه شوم خو وروستو ورباندې پوه شوم وروستو یو آیت کې غلطي وه چې مونځ مې خلاص کړه داسې یو رکوټې بچې غیږ کې راوست غیږ کې یو بابا راوست داسې ماشوم ما ته مولوي صاحب دا رکوټې راباندې اعتراض کوي زه پوه شوم مې بچې دا ما یې ولې دې څه وایي وی دې وایي چې په دې صورت یوسف دې آیات کې رادنه غلطي وشوه نیمې پرېښو بلې شروع کړو مې وایي بچې ما څنګه وي تا داسې وایي مې څنګه دې وایي دا بل شانته دی الله اکبر مې بچو څو سپارې دې یادې کړې دي وایي ما 11 سپارې یادې کړې سوات ته چا بوتلم زما شاګردو د بناتو مدرسو د بناتو د جینکو داسې ماشومان جینکې راوستې وړې کوچنیانې وی دې نه د قرآن شریف کې تپوسونه وکړه فر لګیا وی د قرآن شریف کې تپوسونه کول او ټیټ قرآن شریفونه ورته یاد ما وی راشه د حضور پاک د وفات نه پس د قرآن شریف اعجاز ته ګوره مینه محبت یو کلام چې ته یو ځل واورې دوباره به دې ورته شوق نه کېږي بعضې نعتخوانان یې زموږ دوستان یو نعت ووایي دوباره درې وایم لکه بس نور بس دی لري موږ لاړه دې تلاله خود د پیټې کړی دی چې ته بل پکې اوس ووایه سړی یو نعت ته صحیح کړی دی روزانه وی لیکن د قرآن شریف یو صورت رحمان کو 50 ځله ویلې کېږي سړي له خوند ورکوي خپل بچي ورته خلکو کېنولی دي شابه معنا زده کوه
شب تلاوت کا خوان ورکی سړي له بوډاګان دي او که بوډاګانې ښځې دي هلکان دي او که ځوانان دي یو شان لګیا دي راشه نن په ټوله دنیا کې وګوره د تورات حافظ به پیدا نه کې د انجیل باپا پیدا نه کې د زبور به پیدا نه کې او راشه نن په ټوله دنیا کې په هر کلي کې او محله کې وګوره تا ته به د قرآن شریف حافظ د هلک او د جینۍ په شکل کې نقد ولاړې که خیر انشاءالله او د قرآن خو ډېرې اوږدې خبرې دي وخت کم دی چې درته اوس ټول تفصیلات ووایم حضرت عثمان رضی الله عنه بیت الله ته ننوت بیت الله ته د 2 رکعاتو نفلو نیت یې وتړ په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی امام شافعي د مکې نه مدینې ته 14 ورځې مزل کړی دی په 14 ورځو کې 14 کرته قرآن شریف ختم کړی دی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بپشپک گھنٹے کے قرآن شریف ختم تب علماء خورور ظاہر تگوری نا تشپک گھنٹے کے سنگ ختم ہے دا خطا نخام خواہ حرفونا کلمات پاتے کی گی حضور پاک و عبداللہ ابن عمر ابن العاص تا صرف دا دیر چاہا بار بار شکایت کو بار بار درخواست کو دا دری روزو اجازت ورکڑے تسنگ آغوی رازے کینے دا گزو دا میدہ د دیلی جامع مسجد کې علماء هم کېناستل قاریان هم کېناستل مازدیګر لمونځ شو شروع یې وکړه عالمان لګیا دي هغوی قرآن شریف ته ګوري او چې چاته یاد د هغوی په یادو متوجه دي ماښام بانګې نو ویلې چې والناس ته قرآن شریف ورسېد وی صاحب دا ستا کرامت دی دا ته کولی شي هغه د حضور پاک دور نه 1900 تر اوسه پورې افریقه ده او که ایشیا ده او که امریکه ده او که برطانیه ده او که یورپ ده او که زمون پاکستان ده او که عطور ده او که سپین ده هر انسان چې مسلمان وي په زړه کې الله د قرآن جذبه او مینه پیدا کړي